السلام علیکم ملګرو د عمران خان فیصله نن یو ځل بیا ونشوه د خبرې سره به تاسو ډیر زر عادت شئ چونکې در شي به هم چې عمران خان ته رهایی یو ځل بیا میله ونشوه د عمران خان فیصله یو ځل بیا ونشوه عمران خان یو ځل بیا په بل کیس کې گیر شو دا به ستاسو د ژوند روټین جوړیږي جی نن د سایفر کیس فیصله وه چونکې پرون د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته دا ویلو کوم ته خوشخبری ورکړې و چې سبا به ان شاء الله عمران خان رها کیږي خو نن یو ځل بیا د سایفر کیس فیصله ونشوه چونکې جج صاحب تر اوسه لا په چټۍ دی نن بیا هغه چې کوم پیشي وه هغه ونشوه او د سایفر فیصله کې عمران خان را تر اوسه په جیل کې دی ګوره اوس په دې سره زمونږ چې کوم د عمران خان چې کوم فینس دي د عمران خان چې کوم د پی ټی آی چې کوم سپورټران دي ای به دې خبرې سره اوس عادت شي او دا به د هغوی د ژوند یو نارمل روټین جوړ شي ای به هم اخر صبر شي چې عمران خان بس روزانه تاریخونه دي او بس یو روټین د سړي جوړ شي تاسو به کتلي وي اکثر د خلکو نه خپل خواږه جدا شي نو هغوی ته زړه صبر شي خپل رشته دار چې جدا شي د هغوی ته زړه صبر شي نو دغه رنګ د عمران خان چې کوم د تاریخونه دي او دا کم رهایی د گرفتاری ده دا به یو نارمل روټین جوړ شي کله چې عمران خان په پیل ځل باندې گرفتار شو نو د پی ټی آی کارکنان په ګڼ تعداد کې راوتلي چې هغې کې څه شیطانۍ پکې هم شي او شیطانانو خلکو پکې مطلب داسې شیطانۍ کړی چې د ملک ادارو ته نقصان ورکړی او توړ پوړې هم کړی هغه که د پی ټی آی کسانو که د پی ټی آی نه آوټ سایډ کسانو خو هغې له شیطانان کسان ویلی سي چې کم ملک له نقصان ورکوي نو بیا په دویم ځل باندې خلکو سره یاره وه چې عمران خان په دویم ځل گرفتار شو په 5 اگست باندې نو بیا ډیر خلک نور وتلي د عمران خان د احتجاج د پاره نو دغه رنګ دا بوز د عمران خان چې پیشي او د عمران خان تاریخونه عمران خان رها کېدل عمران خان واپس جیل ته دا به د خلکو یو روټین جوړ شي نو بیا به مطلب خلک ډیر زیات ریاکشن نشو کوي جی او د عمران خان چې کوم مطلب کیسونه دي کېدای شي داسې کیس راشي چې عمران خان ته سخت سزا هم ملو شي خو خیر تر اوسه پورې داسې اپډیټس نه دي راغلي تر اوسه پورې چې کوم سایفر کیس دی هغې کې عمران خان لا تر اوسه پورې گیر دی چونکې 13 که 14 تاریخ باندې دوباره پیشي ده پیر منګل په ورځ د سایفر کیس چونکې 14 ورځې ریمانډ جوډیشل ریمانډ په عمران خان باندې خاتلو نو په 13 تاریخ باندې په 13 سپتمبر باندې یا په 14 سپتمبر باندې به هغه ورځې پوره شي نو په هغه ورځ باندې په 13 سپتمبر آی تھنک چې 13 سپتمبر باندې به د سایفر کیس حقیقي فیصله کیږي د جوډیشل ریمانډ نه پس چونکې د عمران خان چې کوم وکیلان دي جوډیشل ریمانډ نه پس ته ضمانتي درخواست دایر کولی شي د عمران خان وکیلانو ضمانتي درخواست دایر کړی دی خو چونکې جج په چوټۍ دی نو هغه ضمانت ولا هم جوډیشل ریمانډ نه پس میلو نه شو نو اوس به ګورو چې جوډیشل ریمانډ نه پس څه فیصله راځي تر اوسه خو دا فیصله راغله چې عمران خان مطلب جج په چوټۍ دی او د هغه د سایفر کیس فیصله نه کېږي دې نه پس راتلونکي پرون تاسو سره ما یو بله ویډیو هم سهار وختي شریک کړې وه نن چې کې جی آی ټي هم په 9 مۍ واقعیت کې عمران خان ملوث قرار کړی دی نو جی آی ټي به اوس هم د هغې انویسټیګیشن چې کوم دی اف آی ای والا به هم کوي مطلب زموږ چې کوم د پولیس قانوني ادارې دي نو هغوی به هم د جی آی ټي انویسټیګیشن چې کوم ریپورټ جمع کړی دی د هغې حوالې سره به هم څه ایکشن اخلي نو د هغه 9 مۍ واقعیت حوالې سره دهشتګردۍ چې کومې مقدمې دي نو که چېرې هغه په عمران خان باندې ولګېدي نو بیا به حالت نور هم د عمران خان دپاره خرابېدی هم شي او ټیک کېدی هم شي نو دا یو شاړ غوندې اپډیټس و تاسو سره مې شریکولو ډېره زیاته مننه جي والسلام